الله تعالی عنہ د دنیا تشریف وړی دی او په لسم محرم باندې حسین رضی الله تعالی عنہ او په شلم محرم باندې بلال رضی الله تعالی عنہ دنیا تشریف وړی دی د عمر رضی الله تعالی واقع خو به تاسو ته پتی کله چې دا خور سره هغه جګړه اتره وشو وال ټکول وشو زړه چې کله نرم شو او هغوی ورته چې دغه شانته خو به د قرآن مجید دا کومه ټوکړه چې دا ته نشي راغستی ولم به د هغې نه پس به رالې عمر رضی الله تعالی عنہ ولم بل رالی ټوکړه چې راواغسته کلام مجید وي د هغې نه پس وي نبي علیه السلام به ما ته کم ځای میلاویږي نبي علیه الصلاة والسلام بس را روان شو نبی علیه الصلاة والسلام د ارقم رضی الله تعالی عنہ کور کې ناست دی او حمزه رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ بلال رضی الله تعالی عنہ نور صحابه سره ناست دي ټک 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 ور وټکولی شو چې څوک دی وایي عمر ما بس دا خبره چې واورېده که نه بلال رضی الله تعالی عنہ نبي علیه السلام ته وکتل د الله رسوله وایي عمر دی بس په ټولو باندې داسې هیبت راغلی حمزه رضی الله تعالی عنہ په دغه محفل کې ناست دی د نبي علیه الصلاة والسلام تره قسم دی د صحابه نه دي زه خو چې کله د صحابو زندګي راوالم که نه زه خو وایم یقیني دا ازمري و ازمري زه به کله اعتبار نه کوم چې خدای دا خو انسانان نشي کېدی یار دا کومې قربانیانې او دا کم په زړورتیا باندې جنګېدل او دا کم زړورتیا خبرې اترې کول یقیني زما کله نه کله وایم چې دا صحابه نه دي دا فرشتې الله رالیږلي نو حمزه رضی الله تعالی عنہ ورسره ناست دی بلال صاحب ته وایي بلاله ورکول او کا را پرېږده راته عمر وایي د الله په ذات قسم وایي کو چې عمر د جګړې په اراده راغلی نو وایي ما به د هاشمۍ مور پی نه ایسکلي زما چې د خپلې مور په پیو قسم د عمر نه به دا توره علم او په خپله به ترې وله سر وام په دغه توره به ترې وله سر وام نبي علیه السلام ډېر بهادر و هغه ور مخکې شو عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله رالی نبی علیه الصلاة والسلام عمر رضی الله تعالی د ګریوان نه راونیو داسې ځان ته راغ کو وایي عمره هغه ورځ لا نه ده راغلې چې عمر د اسلام راوړي عمر دې په اسلام کې داخل شي عمر په کوم اراده راغلی په جګړه راغلی نبی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي عرض وکړ ای د الله رسوله جګړه نه ستا د غلامۍ زنځیر او پړی په خپله غاړه کې اچوم زه اسلام نه راغلم کلمه راته ووایه د الله رسوله اشهد ان لا اله الا الله عمر رضی الله تعالی عنہ جی مسلمان شو نبی علیہ الصلاة والسلام غوښتې عمر رضی الله تعالی عنہ د الله نه اللهم اید الاسلام بعمر ابن خطاب ای الله د عمر په وجه اسلام نه ترقي ورکړي ای الله د عمر په وجه اسلام نه ترقي ورکړي دا چې داسې اسلام نه و دا د اسلام هغه چوتوالی و دا د اسلام سربلندي و جي کله چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړ که نه نو جبریل علیه الصلاة والسلام رالی او سوی استبشر اهل السماء باسلام عمر اذا الله رسوله وی د عمر په اسلام باندې اسمانونو والا خوشحاله دي جی دا هغه ایمان نه دی ښه دا یو انقلاب نو چې کله ایمان راوړو که نه نو بس جی راځئ را میدان ته شی وی کله چې د هجرت مقام دی او نبی علیہ السلام د عمر رضی الله تعالی بارک سوی ان الشیطان یفر من ذل عمر وای زمان د عمر د سور نه شیطان تختی دومره روی دبدبه ولا ور کړی و هغه نن په دې ورځ باندې وفات شوی هغه چې کله د هجرت مقام دی که نه نبی علیہ السلام صحابو ته یو به پټ ځئ نو چې کله د عمر رضی الله تعالی عنہ نمبر رالی نبی علیہ السلام ته وایي د الله رسوله څه کومه عمر وایي پټ پټ ځه په قلاره څوک د باندې پوه نه شي وایي د الله رسوله ته حق یې وایي او حق ما وایي دا دین اسلام حق دی وایي حق دی وایي الله حق دی وایي او حق دی عمر شک پکې کې وایي د الله رسول د یار څه حق دی که نه بیا به وایي عمر په پټه ځي زه به وایي په پټه ځمه راښکاره شو چې خانه کعبې مبارکې ته رالی او توره داسې راویسته ای خلکو وایي ما پیژنئ زه عمر یم وایي د خطاب زوی یم وایي که څوک مې پیژنئ نو ښه او که نه مې پیژنئ ما وپیژنئ او تورې له شړنګ ورکړه بار کړه
زه وی هجرت کوم وی روان یم وی کو د چا په پلار کې زوري راشي مخې له راشي عمر صاحب له څوک ورتلی شو بیا او بیا د عمر رضی الله تعالی عنه وروسته چا تپوس وکړو وی کله چې ستا د ګریوان ته نبي علیه السلام لاس داسې در واچو او ستا دا ګریوان یې راغ کو نو هغه ټایم کې ستا څه حالت و وی د الله په ذات قسم وی کله چې نبي علیه السلام زما ګریوان ته لاس را واچو او داسې زور یې ماله راکو نو وی د سر نه وانه تر د خپو پورې زه ټول خوله خوله شوم او وی رپرپې را باندې رالی رپرپې نو جی د دنیا یو عظیم انسان په دې ورځ باندې دنیا نه تشریف وړی دی په الاولني محرم باندې نو صحابه زموږ د ټولو نبی علیه السلام فرمایي وایي هر یو کو تاسو اتباع وکړو تاسو به کامیابۍ ته ورسئ د ټولو د ستورو مثال دی موږ او تاسو کم از کم د دې تاریخونو نه خو لږ ځان خبر وکړو صحیح ده چې نن ورځ باندې څه چل شوی دی د عمر رضی الله تعالی عنه ولادت کله شوی دی کله وفات شوی ابوبکر رضی الله تعالی عنه صحیح ده انشاءالله صحیح ده بخیر ښه